ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نن اختر ورته د اسلام د مخکې خلکو ځان له سہولتې په بناولې د خوشحالۍ په طور باندې عربو کې نسبي علاقه کې میروز مهرجان دا دو مشهور د هغې اخترونه دي. نبي علیه الصلاة والسلام هغوی ته وفرمایل الله د دې څو ورځو په بدل کې تاله نورې دوه ورځې درکړي دي د خوشحالۍ منولو لپاره چې یو عید الفطر بل عید الاضحا دی. بس صرف دا دوه ورځې دي د اخترو. بیا ډېره زمانه وروستو خلکو پکې د ځان نه یو درېیم اختر جوړ کړو چې هغې ته عید میلاد النبي وایي. د شریعت اختر نه دی، د خلکو جوړکړی اختر دی. نبي علیه الصلاة والسلام دې ورځ باندې به څه کارونه کول، څه به یې ویل، د هغې زیات تفصیل خبره مخکې جمعو کې تلې ده. د احکامو هغه دوباره نه کوو ځکه دومره ډېر د ویلو نشته. ورسره نبي علیه الصلاة والسلام څه تعلیمات، څه ښوونه د ژوند د تېرولو لپاره چې نبي علیه السلام موږ ته پرېښې ده یا قرآن کریم انشاءالله د هغې څه حصه د ترغیب په طور باندې ذکر کړو. الله دې مانا د ویلو وکړو ټولو له د عمل توفیق راکړي. د ایمان بنیادي څو خبرې دي هغه الله بدل دي د زړه نه چې الله شته، ذات کې صفتونو کې یو دی، ملائک شته، نوراني مخلوق دی،
دا اللہ خلاف ورزی نه کوي انبیاء شته الله انبیاء رالیږلي دي خپل وخت کې پوره دین رسولی دی د الله نیک بندګانو د الله کتابونه شته د مخلوق د هدایت لپاره مختلفو وختونو کې رالیږلي دي چې آخري کتاب قرآن کریم زموږ ستاسو سره موجود دی دارنګې د الله د طرف نه څه مقرره شته د خیر او د شر او په هغې کې آخرنۍ د ایمانیاتو نه چې بغیر د هغې نه سړی مسلمان نه پاتې کېږي هغه د آخرت ورځ او د آخرت حالات بدل دي کوم آیتونه چې ما تلاوت کړي دي نو دې کې دغه خبره الله ذکر کړې ده چې یو سړی که هر څه مني الله مني پیغمبران مني کتابونه مني اور دوباره ژوند نه مني بعض بعد الموت نه مني حساب کتاب نه مني جهنم جنت نه مني د مسلمان نه دی یوازې په منظورو او رجوع دا عملونه دي دا د ایمان تپس دي ایمان عقیده دا د ټولو نه رمبی ده عمل په عقیده باندې بنا دی نو د دې بعض الموت د دوباره ژوند متعلق چې کوم قرآن څه ویلي دي احادیث ویلي دي دا د زړه نه بدل دي چې داسې کېږي به او داسې به یقیني دي هغې کې کوم د دنیا د ژوند د اعمالو جزا او سزا الله ویلې ده نبي علیه السلام د الله د طرف نه د هغې بیان کړی دی دا یقیني دي قرآن کې الله د ایمان او د متقیانو څه صفتونه چې ذکر کړي دي نو یو صفت یې پکې دا ذکر کړی دی وبالآخرة هم یوقنون آخرت باندې به د زړه نه یقین ساتي یقین د زړه کیفیت دی پټ دا ښکاره پته د دې د خولې نه نه لګېږي چاته د زړه ظاهري احکام د خولې په اقرار جاري کېږي خو اصل ناکامي او کامیابي دا د زړه په یقین باندې ده د خولې اقرار د خولې وینا د مرګه پورې د ده دپاره په دې لحاظ د فایدې ده چې دته به مسلمان ویلې کېږي او په ده باندې به د مسلمانۍ احکام جاري کېږي خو چې کله انسان وفات شي نو د زړه هغه پټې خبرې چې دي اوس د ده د ناکامۍ د کامیابۍ د خیر او د شر دا ټولې خبرې باندې هغه د زړه د هغه پټې رازونه چې کوم دي وقصل ما فی الصدور الله وایي زړونو کې چې څه دي هغه به راښکاره کړلی شي نو بیا معامله د الله سره په هغې باندې ده ځکه د زړونو په رازونو الله پوهېږي دې ته کې الله د آخرت مراحل کې اولنۍ مرحله ذکر کړې ده حتی اذا جاء احدهم الموت انسان ژوند تېروي زندګي تېروي حتی دا یو انتها ده حتی عربۍ کې د یو انتها دپاره دا لفظ راځي دې ته دی ورسېدو چې کله دې ته مرګ راغی قال رب ارجعون اوس خلک دغه ځای کې دوه قسمه دي یو هغه خلک دی چې هغه ژوند د الله په رضا تېر کړی دی یو هغه خلک دی چې هغه ژوند د الله په نافرمانۍ کې تېر کړی دی د الله په تابعدارۍ کې چې ژوند تېر کړی دی په هغې کې اعلی نمبر انبیا علیهم الصلاة والسلام دي نو هغوی چې کله دغه وخت نه راشي د ساه د وتو وږي شي هغوی خواهش آخرت ته د تلو کړي مشهور حدیث دی د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات واقعه چې کوم محدثینو ذکر کړې ده دا حدیث پکې شته عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات زما په نمبر کې زما په کمره کې زما د سینې او د مړۍ منځ کې شوی دی ما ته تکیه و په دې حال کې د نبي علیه السلام کیفیت دا و یو دا کلمات وی اللهم اعني على سکرات الموت الله د مرګ سختۍ راته اسانه کړي دوی په دغه وخت کې دا کلمات ویلي وو
لا اله الا الله ان للموت سکرات. حقدار خبر ته وایي هغه څوک چې مرګ پرې نه راځي، کمزوري پرې نه راځي، زوال پرې نه راځي، هغه صرف یو الله دی. ان للموت سکرات، مرګ باندې زما د مرګ سختۍ راځي. ځکه زه انسان او انسان باندې فنا راځي. درېیم یو لفظ یې په دې وخت کې ویلی و، هغې دپاره مې دغه چیز وویل، هغه دا و: اللهم الرفیق الاعلی، اللهم بالرفیق الاعلی. یا الله هغه اوچت مجلس چې دی د هغې ملګرتیا غواړم. عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي نبي علیه السلام صحتمند و، په ژوند کې و، هغه به یو خبره کوله، خو موږ یې په هغه وخت کې په مطلب نه پوهېدو. هغه به وایي چې کله نبي الله وفات کوي، الله ورته اختیار ورکوي، دنیا کې پاتې کېدل غواړي، آخرت ته تلل غواړي. وایي نبي علیه السلام چې کله دا کلمات ووایي اللهم بالرفیق الاعلی، یا الله د اوچت مجلس ملګرتیا غواړم. وایي ما ته پته ولګېده چې په دې وخت کې نبي علیه السلام ته د الله د طرف نه اختیار میلاو شو، پاتې کېدل غواړي، آخرت ته تلل غواړي. نبي علیه السلام آخرت وخت د دنیا د پاتې کېدو په مقابله کې. نو رفیق اعلی مراد د انبیاو د ارواحو ځای دی. مولا علي قاري رحمه الله نقاط او نور محدثین ذکر کوي چې د انبیاو ارواح کوم دی، هغه رفیق اعلی اوچت مجلس، هغه د انبیاو د ارواحو ملګرتیا. زه غواړم هلته تلل غواړم، دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم. بس د نبي علیه السلام څه وویل، خبره مې دا کوله چې نیکان چې دغه وخت ولاړ شي، هغوی بیا دنیا نه غواړي، ځکه د آخرت خوشحالي هغوی مخې ته محسوس کړي. دا وجه ده چې د ساه د ختو د وخت کلمه الله ته منظور نه ده، یعنې مسلماني. یو خو د وفات په وخت کې چاته کلمه نصیب شوه چې دی مخکې د مسلمان دی، دا خو د حسن عاقبت دلیل دی چې نبي علیه السلام وایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. دا چا چې د ژوند اخرنۍ خبره لا اله الا الله شوه، نو مسلمان نه دی، په دې وخت کې مسلمانېږي، کلمه وایي دا کلمه الله سره نه منظوره. لکه دا د آخرت مشاهده وکړه د حالاتو. نو چې کله دا مشاهده وشوه، نیک انسان هغه غواړي دا چې زه دغې خوشحالو ته ورغلی، او بدعمله انسان هغه دا نه غواړي مخې ته چې لاړی، ځکه چې هغه مخې ته څه ولیدل. دلته الله چې کوم آیت کریمه باندې راوړی دی، دغه کیفیت د بدعمله انسان بیان کړی دی. ځکه قرآن کې الله بشارت او تخویف، خوشحالي او یره دواړه ذکر کوي. کله د خوشحالو سلسله شروع کړي، دادي فلذلك فليعمل العاملون، د دې لپاره چې عمل کوونکي عمل وکړي. نو کله الله د آخرت عذابونه، تکلیفونه، د بدعملو انجام دا مخې ته کوي، د دې خلکو د دې انجام د ځان وساتئ. نو حتی اذا جاء احدهم الموت، الله وایي چې کله دې کې یو تن ته مرګ راشي، حالت د مرګ راشي، قال رب ارجعون، رب ما واپس کړي دنیا ته، رب ما واپس کړي دنیا ته. دا ارجعون جمع ده، او الله ذات یو دی. دا د جبې لفظ مې ځکه ویلی دی چې دی به دا بار درخواست کوي، سوال کوي، الله دنیا ته مې واپس کړي، الله دنیا ته مې واپس کړي. څه چل دی؟ مال پاتې دی، اولاد پاتې دی، جایداد پاتې دی، عہده او منصب پاتې دی. څه شي پسې ارمان کوي؟ هېڅ شي پسې ارمان نشته. ارمان صرف د دې دی لعلي اعمل صالحا، بس د دې لپاره مې واپس کړي چې اوس عمل صالح وکړم، عمل د شریعت په خوله وکړم، د الله باندې منې شوي طریقه باندې عمل وکړم، چوپ کاږی تېر کړم. ارمان به بیا کوي. اوس د دې ارمان د کولو نه مخکې د ارمان الله موږ ته بیان کړی دی چې داسې وخت شته چې بدعمله به بیا ارمان کوي. نو پکار دا ده چې موږ د دغې وخت د راتلو نه مخکې
هغه عمل وکړو چې بیا عمل نه کړو په دغه وخت کې لعلي اعمل صالحا دې دپاره چې زه دې عمل وکړم فيما ترکتو هغه چې کوم ما ضایع کړی دی الله به وایي کلا چرېونه اوس د سوال دا د سوالونو وخت دی دا د درخواستونو وخت دی انها کلمة هو قائلها دا یو خبره ده دا تنوین په خوله د دې هېڅ اثر نشته انها کلمة هو قائلها دا یو فیصله الله کړې ده چې دنیا ته واپسې نشته ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بس وروسته د دوی نه یو پرده ده قیامته پورې هر انسان په هغې کې د خپل عمل مطابق دي دا الله دغه زمانې راتلونکي د احوالو د آخرت ذکر دا ډېره لویه مهرباني ده چې یو خبر د انسان خبر نه وي او چې بیا ناڅاپه کېږي بیا وجه ګرانه وه اوس مخې ته ټول حالات چې څه کېږي وویل دي الله ویلي دي دغسې نبي علیه الصلاة وسلام د دې موضوع قیامت چې قیامت واقع کېږي دا قیامت په چا واقع کېږي یو خو مرګ دی د هر چا مرګ دا د هغه دپاره قیامت دی من ماته فقط قامت قیامته چا باندې چې مرګ راغی د ده قیامت پته راغی ځکه چې قیامت کې به حساب کتاب دي جزا سزا ده او هغه پرې شروع شو یو دویم قسمه احادیث د نبي علیه الصلاة وسلام دي هغې ته اشراط الساعه وایي د قیامت علامات چې هغه کوم لوی قیامت دی چې ټولو خلکو باندې به واقع کېږي د هغې متعلق نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي لا تقوم الساعه الا على شرار الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام قیامت به په بدترو خلکو راځي قیامت چې واقع کېږي هغه په ښو خلکو باندې واقع کېږي هغه به په خرابو خلکو واقع کېږي یو روایت کې دا دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغې پورې به دنیا نه ورانېږي تر څو چې ځمکه کې الله ویلو ولشا دا خلک وایي اکثر وایي دا ځمکه د چا د مخه آباده ده د چا د مخه آباده ده نبی علیه السلام وایي د الله د توحید د مخه آباده ده د الله ویلو د مخه آباده ده چې الله ویلو والدی په دنیا کې اکثر هر څوک چې دنیا به ورانېږي نو د دغه قیامت د واقع کېدلو په علاماتو کې نبي علیه السلام څه علامات ویلي دي د بېدینۍ د بدعملۍ پکار ده چې مسلمان د دغه عملونو نه ځان وساتي چې دا علامات د قیامت نه دي او علامات د قیامت دا علامات د بېدینۍ دي دا علامات د بدعملو خلکو دي مسلمان کې دي دا دي او بله نه لږ وګوري خپله معاشره کې یو سړی دی ځان ته وګوري چې آیا د کومه ښځه پورې دا نښې د بدعملو په ما کې شته او که نشته نبي علیه الصلاة وسلام په یو حدیث کې څوارلس یا پنځلس نښې په یو ځای ذکر کړي حدیثو کې اشراط الساعه په نوم مستقل باب دی نبي علیه السلام فرمایي عزت تبغض الفیع دیولا کله چې قومي مال خپل دولت وکړلی شي فی مال غنیمت ته وایي چې په دشمن نه حاصل شي په هغې کې د هر چا خپل خپل حصه ده قومي مال دی مشترکه مال دی قومي خزانه ده قومي خزانه خلک خپل دولت وکړي بس خو چې څومره یې لاس رسي او د هغې نه ځان له حاصل کړي بس دا د قیامت د علاماتو نښه ده او نن سړی یې ګوري ځان له هر چا باندې جوړې کړي دي بس خو چې څومره په څه طریقه په دروغو او په دوکاو بنېدلی خو چې قومي مال ځان له چې څومره زیات نه زیات د چا څومره رسوي وشي او هغې نه حاصل کړي د قومي مال دا حال دی مثال وګورئ نبي علیه الصلاة وسلام دی جهاد سفر کې دی واپس راځي غلام دی نبی علیہ السلام سره جهادي سفر کې ملګری دی خدمت کې مشغول دی پوخ لپاره برابروي حجاوه په دې کې ناڅاپه هغه شی راغی نامعلوم په هغه شی ولګېد سړی ومړ شو چا وویل هنیئا لک من الجنه
بس جنت کې مبارک شه شهید شوې دا خو د جهاد په سفر کې او حادثاتي طور پسې راغی ولګېدو بعضې خبرې نبي علیه السلام ته د الله د طرف نه د وحي په ذریعه معلومېږي د دې خو علم نبي علیه السلام ته نه وکړه د ژوند سرور واقعات راغلي دي او نبي علیه السلام په دې وجه چې غیبدان نه وو پریشانه دی اسمان نه وحي راغلی ده نبي علیه السلام وایي تاسو وایئ چې خاطر جنت ته لاړو چې کېږي نه کله چریونه د جنت دی شي دا یو ساده د قومي معنی اغستی و وان شملة التي غلها من المغانم دا د غنیمت نه یو ساده اغستی و د قومي معنی چې هغه تقسیم شوی نه و حقدارانو ته پکې حق نه و رسېدلی هغه څادر په ته باندې ورور بلي هغه څادر کې بلیږي اوسه دا قومي معنی نن موږ اوس رسۍ ده چې د چا څومره زیاته رسۍ وشوه دا نه ګوري چې چا په دې کې به د بل چا راکړي نو اولنۍ خبره په قیامت په علاماتو کې چې خلک حلال حرام خپل پردی قومي خزانه د هغې خیال ساتل نه او هر سړی کوشش کوي چې بس دا زما مال دی دا زما دولت دی او ما حاصل کړی د الله والزکات مغرما زکات په ځان باندې تاوان وګڼي زکات په تور مثال هر د الله حق هغه زکات دی هغه فطرانه ده هغه عشر دی هغه بل څه دي د الله حق د الله حق په ځان تاوان وګڼي یاره په دې خو مال کمېږي دا ته نه ورکوم دا به مال کم شي او هغه سبدول هغه پوهېږي که نه موږ د الله وږي مال کوو چې الله وږي کړي دي نو زه یې ورکوم نن ځان ته مسلمان وایي دا خبرې د خدای نه دي خو دا باید د مسلمانۍ خبرې نه دي اذا اتخذ الفيء دولا والزكاة مغرما والأمانة مغنما او امانت چې دی هغه مال غنیمت وګڼي چې او سره امانت یې دی د پیسو دی د دانو دی د خبرو دی امانت پر ډېر عام مفهوم لري امانت نه ادا کوي لا ایمان لمن لا امانت وله نبي علیه السلام وایي هغه چا ایمان نشته چې د امانت خیال نه ساتي ولا دین لمن لا عهد له دغه چا دین نه دی چې د هغه وعده پوره کوي الله سره وعده کړې ده د مخلوق سره وعده کړې ده نه پوره کوي دا دین نه دی نو څلورمه خبره نبي علیه السلام د قیامت په علاماتو کې ویلې ده وتعلم لغیر الدین تعلیم چې کېږي د دین بده کېږي نن دې خبره باندې افسوس وکړئ د تعلیم رجحان دی تعلیم عام دی هر شي د خوانده کوي خو لغیر الدین تعلیم کېږي خو د دین نه کېږي د دنیا تعلیم منع نه دی د دنیا صنعت منع نه دی مسلمان دې په هغې کې د چا نه کم نه وي خو د دین د تعلیم مقابل نه چې د دین تعلیم به پرېږدي د دین تعلیم هغې ته مخه او رکاوټ جوړول نه دین مقصد دی د دنیا تعلیم ضرورت دی دواړه وکړه د دنیا تعلیم په خپل ځای وکړه ښه ډاکټر ښه انجینر ښه صنعتکار خو بېدیني مه کوه دین زده کړه دین باندې به آخرت ګټي د دنیا په تعلیم باندې به دنیا ګټي موږ طلب العلم فريضة على كل مسلم دا ټول مقدار دې کړی دی د دنیا په تعلیم باندې دا علم شرعي دی ولې دا فضایل نبي علیه السلام د دنیا د صنعت نه دی ویلي دا علم شرعي دی د دنیا تعلیم هغه کمال دی فائدہ ده هغه په خپل ځای او دین مه محرومه کوه ځانهم اولادهم امام راغب اصفهاني رحمه الله وی خپل اولاد د دین نه محرومه کول د دنیا د صنعت د وجې نه د حرفت د وجې نه روحاني طور د دا بچي ووژي دا روحاني طور قتل لروحاني
او الله حکم دې کړی دی قو انفسکم واهلیکم نارا ځان هم خپل تابعدار هم د جهنم ته واچوئ د جهنم نه چې بچېږي دا د دین په تعلق باندې د دین په علم په عمل باندې د الله په راوړل شوي عقیده او عمل باندې وتعلم لغیر الدین نو تعلیم به کېدی شي تعلیمونه به کېږي خو د دین به نه کېږي دویم مطلب د دې حدیث محدثینو دا وویلی دی وتعلم لغیر الدین تعلیم به د دین کېږي خو د دین دپاره به نه د دنیا د مقصد دپاره به کېږي ورپسې بله علما اطاع الرجل امراته وعق امه د ښځې تابعدار د مور نافرمان بس هر څه چې دي نو دې طرف ته دي د مور خدمت نبي علیه الصلاة والسلام وایي فرما جنتک ونارک دا مور او پلار ستا جنت هم دی ستا جهنم هم دی بړې که دې ورله حق د خدمت ادا کړو چې څه د هغې مناسب دی جنت دی ولې ته نافرماني شرعي په خبرو کې دارنګې د هغې کوم جایز حق چې دی د هغې حق طلبي نو دا جهنم دی ستا لپاره موجب د جهنم دی ادنا صدیقه و اقصى الله دوست نزدې او پلار لري دوست نزدې او پلار لري د دوست منل شته د پلار منل نشته یو پلار ظلم کوي زیاتې کوي هغه په پلار ګناهګار دی او دې کې دا د پلار ګناه نشته د پلار نقصان نشته د دوست سره تعلق شته د دوست د خبرې منلو او د دوست ضرورت او خدمت او پاره کې منډه وانشته د پلار او خیال نه ساتلی کېږي نو دا چې خپل حق دی پلار الله خپلې ذمهوارۍ ورکړي دي اولاد سره به څه کوي نو اولاد باندې خپلې ذمهوارۍ دي چې د پلار به څه کول غواړي څه حق دی لأدنى صديقه وأقصى عواه ورپسې بله قیامت نه وظهرت الأصوات في المساجد اوازونو جماعتونو کې شور شوه جماعت د عبادت ځای دی ذکر عبادت دی موز عبادت دی تلاوت عبادت دی درس و تدریس د دین عبادت دی د جماعت دا کار دی اوس د دې نه اخوا نور شور شوه دا د جماعت کار نه دی دا د دروازې نه بهر وځه هلته دا کارونه کوه نن سبا خو جماعت د هر څه دپاره بس قومي ځای دی که نه هر څه په جومات کې کېږي نه نه د دې لپاره حجرې په کار ده چې دا الله د حجرو سره دغه کارونه متعلق دي بهرحال هغې پسې نه ځو بله خبره سرته رسوو وظهرت الاصوات فی المساجد ورپسې نبي علیه الصلاة والسلام یو سنت نور هم ویلي دي وظهرت القینات والمعازف دغې د کمتوب آلات دا به عام شي ظهور وښکاره کېدو ته پډاکه کېدو ته عام کېدو ته وظهرت القینات والمعازف دغې او د کمتوب آلات به عام شي حظ النعل بالنعل نن سبا دې حال ته وګوره هر ځوان مشر ځکه نه یادوم چې مشر به ترې نه دغه کار راغلي او هر ماشوم هغه سکرین موبایل چې د هغې د دې مقصد دپاره دی چې زه به په دې باندې فلمونه ګورم فحش ویډیوګانې ګورم فیسبوکونه او څه مصیبت پکې ګورم ځوان په لارې روان دی هم دغه شی دی ناست دی هم دغه شی دی که په دوکان کې ناست دی نو سړی ورته ولاړي سودا راکړه هغه د دې نه دی روزګار په دفتر کې ناست دی نو چاته ضرورت دی او هغه د دې نه دی روزګار ټوله شپه په بستره کې همدغه شی کتل کېږي د الله بندګانو زندګي په د دې ځوانانو تباه ده وړی هم د دین په لحاظ تباه ده او د دنیا په لحاظ تباه ده د دین په لحاظ خو چې تاسو یې دی دا څومره بد اخلاقۍ چې په دغې نسل کې دي دا څومره د خودکشي دي که دا نورې حرامکارۍ دي دا د دې شي نه چلې زده کېږي د مشرانو ته باندې ته وکتې او باندې ته وایي موږ خو د هر چا سره واسطه راځي وایه اورو دې د خلکو نه د الله بندګانو په ځان رحم وکړئ په خپلو بچو رحم وکړئ د بچي جایز متعلقه پوره کړه په دا یې حق دی
خو بچې د خپل راسه جهنم ته وغورځوه د جهنم په کنډه وروانه وه الله وی قو انفسکم و اهلیکم ځان هم او خپل تابعدار هم دا بچې ستا حال کې راغلي نبی علیه الصلاة والسلام وایي تاسو وایم چې تاسو چې حاکم دی د خپل حکومت ته ورته تپوس دی ستاسو ورته تپوس الله کړی حکومت دا ووایه چې راوکې دی خیر دی او دی خوشحالېږي دی به په ډېر څه خوشحالېږي په سبا به په دې باندې ته هم خفه یې او دی به هم خفه یې وما علينا إلا البلاغ فزروا هدى مجموعينا أقوى دارجة أقبل أقوى مختارينا اختيار به دارجة أقبل دائما اختيار به وظهرت القينات والمعازف دمي وتجمتم على طعام شيء ده قیامت پر ہوگی ہاں ددین منور ساعت کی چې شپې په بستر کې ځان پټ کړی او ټول شپه دا ګوري سار د سکول په ډیسک باندې د سکول له ودرې د کالج هغه په کالج په ډیسک باندې ودرې د دکان هغه د دکان کې ځای وي د زمیندار هغه په پټي کې ودرې ولې هغه ټول شپه دغه کار کوي ما د دنیا او د دین د دوارو د تباہی سبب دی محل تعلیم یافتہ خلق دے دکانداران کاروباری خلق دے صحیح استعمالی کوي یو ضرورت دے دانے کے وجہ راشے بالکلیہ خطا جو دن گزار کا د ضرورت شیئے و تصوب دے ضرورت کار دی اور کم چیز کشران دی معشومان دی اگی چی پس طریقہ دے استعمال کری دا استعمال بالکل تباہی دے بڑے وظہرت القینات والمعاذب دا قیامت پر ہوگی وشربت الخمور شراب نشے دا بدیاتی شی دا اخری قیامت پا علاماتو کی سوا غیر مسلم دا رسول دی لگائے دا اختر کو مقابل جو مسلمانان کم نشے تماشی گئی آغی حلق نے تورا رونے دا وشربت الخمور شراب پسترے کی ولعن آخر هذه الأمة أولها آخرنی برابرون دی امت نیکان صحابہ سلف صالحین آگے کبرت بند ہوئی سپک اسپولی ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی چیزا خبر آلی کنا لو فرتقبو عند ذالک ریحا امرا دسری ہوا انتظار ہوئی سر ہوا لفظی معنی ہوئی لاکا سر ہوا سی جیبے قحط سالی بارانو نلکیدن سوکڑی مسلمانان وانی تو باران لگی گیا جو ضرورت نہیں نبی باران کی دا زمانہ دا عمل نتیجہ دا پڑے نبی علیہ السلام ہوئی کہ تاسو دا اللہ صحیح پر برا و حضور متاثر شوی دی او گرمی سیوان شو بارانو دا کم شو رسو شو دا زمان زان اقبل ازباب کو گئی اللہ ازباب ضرورت نشتا دا زمان لگبر دا اقبل عمل کا سوچ کر واری منگا کم سو بارو سو کوم څه د الله نه تمه د څه شي کوو لږ سوچ پکار دی لو فرتقب عند ذلك ريحا حمرا وزلزلة زلزلې به عامې شي زلزلې راشي نو موږ یې اسبابو پورې وتړو دا تشبیشانه ده دا د الله یو قهر دی چې قیامت کې د هغو دنیا به په یو زلزله رواني او کله کله ما تا ته مثال درکوي لږ تنبیه راکوي وقذفا د ګټو ولېدل نن سبا چې باران کېږي کار کېدی چې ګرۍ وشوه فصلې تباه کړو دغه ګټې دي نو څه دي وخسفا په ځمکه کې ژوندي خښېدل سیلابونه راشي ژوندي خلک وریځي په ځمکه کې دفن کړي زلزلونه دفن کړه ومسخا شکلونه بدلېدل ورپسې وایي وآیات تتابعو د دې نه علاوه نورې د قیامت نښې به بیا مسلسل شروع شي داسې مسلسل وایي لکه د امیل مزی چې وشلېږي او د دانې د دې وزي په نمبر داسې را رواني نو خبره مې دا کوله چې دا څه د قیامت نښې دي او څه د قیامت د واقع کېدو وروستو حالات دي نو موږ ته پکار راته چې کوم علامات د بېدینۍ دي د دې نه ځان وساتو ځان دې وساتو خپل تابعدار هم د هغې نه وساتو د رمضان میاشتې راشوه چاله الله توفیق ورکړی او عملونه یې وکړه پابندۍ یې وکړې بلې هر مجموعي عام مسلمانان جوماتونه راکړو خو دا نه عبادت جذباتي طور کول پوره فایده نه ده نبی علیه السلام فرمایي خیر الاعمال ادومها وان قل
بهترین عمل دا دی چې انسان همیشه وکړي، مسلسل یې وکړي. اگر چې لږ عمل ولې نه دی، لږ عمل دی نفلي عمل ته ویلي دي، ګورئ فرض زیات نه دی بچا. نو عمل کوا، همیشه یې کوا، په پابندۍ یې کوا، په استقلال یې کوا، جذباتي طور نه. دا زمونږ دی بدقسمتي ورته وایي او که نه بدعملي ورته وایي. رمضان کې به جومات ډکي، هر وخت جمع کې به خلک جمع وي، خو چې د اختر لمونځ وشي نو چوري شوه. وزړې خو روژه لاره فرض، روژه په تا فرض نشته، لمونځ خو فرض په روژه کې هم او بار هم دی. د دې پابندي خو په روژه کې هم ده او بار هم دی. الله وایي حافظو، نبي علیه السلام وایي حافظو علی الصلوات، قرآن کې الله وایي تاسو پابندي کوئ د لمونځونو. حافظو علی الصلوات والذین هم علی صلاتهم، هغه خلک ایماندار دی، کامیاب دی چې لمونځونو پابندي کوي، دایمون همیشه یې کوي، په پابندۍ یې کوي. درحال دا دی چې دا میاشت کې کومه پابندي وشوه، دا پابندي وساتلی شي. دا د ټرینینګ میاشت ده، دا د تدریب میاشت ده، دا د مشق میاشت ده چې کومه پابندي تا دې کې وساتله. د خپل حلال رزق د خوراک نه بار تا باندې الله ډېر څیزونه حرام کړي دي، د هغې نه پابندي وکړه. د لمونځ پابندي وشوله، دا پاک بیا د لمانځه پابندي وکړه. د نورو کارونو خبرو پابندي وشوله، دا پابندي وساته. دا نه چې په رمضان کې روا او بیا وروسته چوهي ده. دا جذباتي طور، وقتي طور عمل، دا ولې د انسان ټولنه کامیابی لري. بهرحال ډېرې خبرې روغرې وویل، خو کوم ټیم مو ویلې وو هغه شوې دي. بار بار موږ دا خبرې اورو، خو نه پوهېده چې دا خبرې واورو چې په دې عمل کولو کوشش وکړو. ما ویلو کوم احکام چې ورته متعلق سره هغه مخکې جملو کې تفصیلا مو ویلي دي، زیاتره تاسو اورېدلي دي، هغه دوباره نه وایو. چاته سرسایه پاتې چالي ورکړي نو هغه اوس هم ورکولی شي، کم از کم شپږ شلې روپۍ او د هغې نه زیات که څوک ورکړي نو ډېره ښه ده. که چېرې چا ورکړي ډېره ښه ده، که ډېر ورکړي نو وروستو د لمانځه نه هغه بیا هم ادا کېدی شي، پارېزري ته موقع نه میلاو شي، مناسب هغه سړی ورته نه میلاو، وروستو کړي په دې عذر باندې نو بیا هم ادا کېدل کېدی شي. باقي د اختر لمونځ دی نو دا چونکې د سیزن لمونځ دی، اکثر سړي بیا فکر وایي نو د دې سیزن لمونځ زده کول پکار دي. خو د هغې نه لومړی یو دوه خبرې. یوه خبره ده د شریعت کومې خبرې چې موږ ته پابندي ویلې ده، پابندي پکار ده. د کومې خبرې پابندي نشته، جواز دی، نو د جواز د حده پورې ساتل پکار دي. نبي علیه السلام وایي ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منع کړي وایي، ځکه قبر پرستي او بت پرستي او دا شی په معاشره کې عام و، خو بیا اجازت ورکړو وایي د قبرونو زیارت کوئ. دا تاسو ته آخرت یادوي او د دنیا نه بېرغبتي پیدا کوي. خو د دې لپاره څه ورځ نه ده خاص چې په دې ورځ به ځي، په دې ورځ به نه ځي، په دې ورځ ثواب دی، په دې ورځ نه دی، په دې ورځ دا روانو نصیحت ذریعه ده، په دې نه ده. زموږ خلکو د قبرونو ته تلل د اختر په ورځې لازمي کړي دي چې بس خامخا به قبرونو ته مقبرې ته ځي، د مقبرې د اختر په ورځ لګي. اختر ورځ د قبرونو د تلو دپاره نه ده. په دې یو سړی لاړ شي نو منع نه ده، خو باقاعده پابندي خامخا کول چې قبرونو ته د اختر په ورځ ځي، دا پابندي یا په دې ورځ باندې خامخا ثواب ګڼل شریعت کې د دې پابندي نشته. هر ورځ هغې دپاره تللی شي د دغه مقصد دپاره. دویم زموږ د خلکو یو بېوحي طریقه ده، نږدې غم شوي د اختر ویې راغلی، یاره د فلانکو غم شوی دی د اختر کې هغوی ته ښکاره کېږم. نو دا اختر د خوشحالۍ ورځ ده، دا د غمونو نه ده. په سیزني غمونه په کال او په څلوېښتۍ او په اخترو او په سو باندې غمونه تازه کول شریعت کې دا نشته. بس درې ورځې غم وشو قصه خلاصه. اتفاقي ډول ورځې لاړې نو خبره نه ده، خو باقاعده د دې پابندي کول نو دې باندې دې د غم والونه خفه کېږي چې یاره ما له اختر و نو ما غم شي او ما له رانغی، چې ته خفه کېږي نو هغه بل ستا د خفګان وجې ځي نو دا رواج وده مومي. دا وده به په دې ختمېږي چې دا یو دې ځي نه او هغه بل دې خفه کېږي نه، نو خبره به په خپله خلاصه شي. نو هغه غریب دا درې ورځې ځان له څه ته آرام کولو ته سمې نه وي، پوره دومره اجره لګېدلې لکه څه چې نوې رقم شوي. بعضې خلکو دومره
امام دی دوی درې ورځې په اختر کې چې لکه نوی حکم شوي نو دا چې دا غمونه ته پالې نو دا خو په دې کال کې ستا سل دوستان دي او سل غمونه شوي دي دا ورځې چلتی نو دا رواج لږ کنټرول کوي ورو کنټرول کوي لږ فکر ځان سره واخلئ انشاءالله یو بل سره دا فکر وچلوئ دا خبره به اسانه شي دین اسان دی دا اسانۍ دی ما تا په ځان باندې ګران کړی دی بهرحال نورې خبرې هم داسې شته په دا دوه خبرې راته زیاتې اهمیت کاري دي د مانځه طریقه مې دین هغه دی چې د هغې تعلیم خور راغلي دا د جمع لمونځ دی اذان پکې نشته پکار ده چې اذان شوی چې راغی د کامیابۍ دی او د لمونځ نه نه دې کې اذان نبي علیه السلام نه دی کړی ښه جمع ودرېږي اقامت پکې نشته ولې نشته شریعت کې نشته نبي علیه السلام نه دی کړی خلک د جمعې په ورځ باندې خطبه همدې ده او په دې ورځ باندې خطبه وروسته ده ولې جمعې باندې خطبه ده دلته ورته نشته بس طریقه د اسلام دغه ده نو نبي علیه السلام په جمعې په ورځ خطبه همدې ده د اختر په ورځ یې وروسته وایي ده اوس طریقه یې دا ده چې لمبې رکعت کې د ولا اله غیره پورې ثنا وویلی شي درې پېرې الله اکبر لاسونه ځوان بیا په دویم رکعت کې د قرات نه پس درې پېرې الله اکبر لاسونه ځوان څلورمه پېره وکړو اوس لویه مسله د نیت ده چې نیت پسنده کړمه سال پس خو نیت هېر دی نو نیت تاسو ته مو بار بار ویلي دي جنازه ده هغه مونځ دی هغه الاختر مونځ دی او روژه ده د دې ټولو دپاره مونځ نیت د زړه اراده دا ټول خلک د اختر د لمانځه په اراده راغلي دي بد به نیت دی دلته کې نیت ته هم اختر دی وروکې اختر دی سره د واړو تکبیرونو دا او دا دا هلته تکبیرونه لاړ شي هغه مقصدي کار پاتې شي نو بس دغه د زړه اراده ټول دا د هر چا شته چې بس دغه د وروکې اختر مونځ راغلی دی او په دې حاضرې وخت او په دې حاضر امام پسې سره د واړو تکبیرونو دا په زړه کې د ټول شته دغه نیت دی نو بل نور ورنږدې نشته صفونو که د دې جوړولو کوشش وکړئ صفونه جوړ کړئ